بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو حدیث خلک ورته حدیث وایي او نقل کوي او قایلین د سماع الموت ځان دپاره دلیل هم ګرځوي چې لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یطین قبره، چې مړی هغې پورې اذان اوري څو چې وله قبر باندې خټه نه وي لګولې، قبر یې وله لیو کړی نه وي. دا روایت مسند فردوس کې شته. د دې په باره کې علامه ابن جوزي رحمه الله لیکي چې دا موضوعي دی، منګړت دی، دروغ دی. یو وجه دا چې په دې کې حسن بصري د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل کوي او د حسن بصري د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه سما نه ده ثابت. دویم د دې په سند کې کثیر ابن شنتیر دی، د هغه په باره کې یحیی ابن معین وی لیس بشیء، التاریخ 493 صفحه دویم جلد. دویم په دې کې ابو مقاتل سمرقندي دی، د هغه په باره کې عبدالرحمن ابن مهدي رحمه الله وی چې په خدای مې دې قسمي چې د ده نه روایت نقل کول جایز نه دي. الضعفاء والمتروکین د ابن جوزي کتاب دی، په هغې کې د عبدالرحمن ابن مهدي دا قول نقل کړی د 221 صفحه اول جلد کې. دغه شان المدخل کې لیکي امام حاکم چې د دې په سند کې محمد ابن قاسم طایکاني دی او د موضوعي روایات نقل کوي. مولا علی قاری رحمت الله علیه هم الموضوعات کې لیکلي 238 صفحه دریم جلد کې چې دا راوي د کذابینو وزعینو په رئیسانو کې دی. ابن حجر رحمه الله فرمایي چې د دې سند باطل دی او د دې راوي محمد ابن قاسم کذاب دی. تلخیص الحبیر 133 صفحه دویم جلد. علامه ابن عراق هغه هم لیکلي تنزیه الشرعیه 263 صفحه دویم جلد کې چې موضوع. علامه طاهر پټنی رحمت الله علیه تذکرة الموضوعات 219 صفحه کې لیکي موضوع. نو دی وجنه دا روایت بالکل موضوعي او منګړت دی، قابل اعتبار نه دی. والله اعلم بالصواب.